أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. مخکې آیتونو کې د نوح علیه السلام تذکره وه. الله رب العزت وی کله چې په هغه باندې حالات راغلو نو ماته آواز وکړو، زمانه غوښته نو ما ول دعا قبول کړه، نو هغه مې نجات ورکو دا غټ مصیبت نه او دا هغه اهل لا او دا هغه قوم نور چې و ناغه مې ټول تبا کړو، غرق مې کړو په اوبو کې. بیا خبره وا واقع وا د سلیمان علیه السلام ورسره د داود علیه السلام. د دې یو تذکره د فیصلې وه. فیصله مخې له راغله چې د شپې څه څاروي فصل کې سرېدلی و، فصل یې خراب کړی و. هغې چې کېناستو فیصله د خلکو خبرې واورېدې، نو دی ځان له اوس په هغې باندې خبره کوي. داود علیہ السلام یو رائے پیش کړه، سلیمان علیہ السلام بل رائے پیش کړه. الله وی دا رائے دا خو دواړه د الله رب العزت د طرف نه د یو په ذهن کې یو شان او د بل په ذهن کې بل شان. خبره د سلیمان علیہ السلام هغه خخ کار دانو پاغي باندې فیصله وکړه چې د فصل والولا چې دا غي نقصان شه دی دا بيزي وته حواله کوي. نو دا فصل والا به د بيزونه فائدہ اخلي او د بل بيزو والو ته دا فصل حواله کوي چې د دې فصل خدمت کوا، خدمت به کوي. کله چې دا خپل حال دې تر ورسېدو نو بیا به فصل والو ته فصل حواله شي او بيزو والو ته به بيزي حواله شي. بیا داود علیہ السلام تذکرہ په دې طریقې باندې و چې الله وی ما غرونه داغه تابع کړیو، مرغان مې داغه تابع کړیو، وسپنه مې داغه په لاس کې نرم کړو، هغه ته مې د زغرو جوړولو چل ښودلی و، زغرې به جوړولې. بل ځکه بیا الله رب العزت داغه تذکره کوي. الله وی داود علیہ السلام تماوی چې دا جوړوا وقدر فی السرد او په کړو کې اندازه کوا. داسې نه چې یو کړی دی غټه یو بل دی وړوکی، نه په یو انداز باندې. نو فائدہ پاغي کی چې څه وړي څه غټي نو یو خو بدو مخکاری او بل هغه کار چې کم ته سړی اخلي هغه بیا صحیح کار نه کیږي. سلیمان علیہ السلام د پاره الله وی ما هوا تابع کړوا، هغه بادشاہ د خپل ملک د رعیت خیال ساتو. نو کله به یو ځای ته تو کله بل ځای ته. نو الله رب العزت وی چې په لږ وخت کې هغه به دا ټول علاقه به کتا، په لږ ساعت کې به ځای ته ورسېد. دلته کې زمونږه په دې دور کې چې کوم جازونه دي، هلیکاپټر وغیره دي، نو هغه دومره فاصله زر نشي وهلی څومره چې باغې وهله. سلیمان علیہ السلام حکومت هغه بیا
ډیر زیات غټ حکومت او سلیمان علیہ السلام مجاهد مو جهاد به هم کو د هغې دپاره هم تلل پکارو او دارنګې د قوم د رعیت خیال ساتلو مو نو د هغې دپاره هم نو الله رب العزت ولا هوا تابع کړوه نو په لږ ساعت کې به د یو ځای نه بل ځای ته ورسېد دارنګې جنات هغې هم د هغه تابع کړي وو کم چې سرکش او نو هغې تړلي او کم چې سرکشي نه کوله نو د سلیمان علیه السلام دپاره به بیا کار کو نو چا به غوپې وهلې د چا یو کارو د چا بل کارو چا پکې عمارتونه جوړول لکه بیت المقدس جوړول هغه د پیریانو په لاس باندې شوي وو وروستو صورت سبا کې تذکره به راځي سلیمان علیه السلام د دنیا ژوند پوره و ملک الموت راغی وی څنګه راغلی وی جی الله را لېږلی یم ستا د روح اغستو دپاره هغوی ته څه بې وخته راغلی دلته کې موږ جومات کار شروع کړلی او دلته کې ته نو دا خو بیا کار نه کوي خو جومات به دغسې نیمګړی پاتې شي که نه هغوی د دې انتظام به الله کوي سلیمان علیه السلام یو طریقه وه چې هغه به کله کله چوټیانې کولې هلکه یوه هفته ما سره به څوک نه میلاویږي یوه میاشت ما سره به څوک نه میلاویږي کله لږ وخت کله ډېر وخت دا به زه صرف د خپل رب بندگی کوم عبادت به کوم ما سره به په دې کې څوک نه میلاویږي نو دغه وخت کې مو وی هلکه ما سره به میلاویږي نه زه عبادت باندې یم څو پورې چې راوتلی نیم همسایې زنې ته اړم کړه او په عبادت باندې ودرېد د هغه محل د شیشو ښکارېده هغه په عبادت باندې دی مانځه باندې ولاړ دی او ګورئ کار زر کوي خلک لګیا دي کارونه کوي سلیمان علیه السلام نه روح تللی سلیمان علیه السلام ولاړ څومره وخت به تیر شوی بعضې وایي یو کال تیر شو امسا باندې وینو لګېدو وینو هغه وخوړه امسا کچه شوه امسا ماته شوه سلیمان علیه السلام راتاو شو وروستو پته ولګېده جناتو ته یو دا خو وفات شوی دی خبر هغه صورت سبا کې د هغې تذکره راځي انشاءالله هلته کې به وایو ورپسې د آیتونو کې د ایوب علیه السلام تذکره ده اول کې د ایوب علیه السلام تذکره ده نو ایوب علیه السلام بیمار شو ناجوړو ډیر زیات ناجوړو او وخت پکې لګنو 13 کال ناجوړو سمرا اولاد چې و نه الله ته هغه واغست سمرا مال او دولت چې وسره و هغه ته الله واغست د غریبۍ ژوند هغه شروع شو په دغه حالت کې هم هغه د الله رب العزت بندگی نه د پرېښودي د الله ذکر نه دی پرېښودی څومره چې د هغه د وس او طاقت وه امر به دعوت هم ورکو بعضې خلکو څه قصې کړلي قصې غلطې دي اسرائیلیات دي بعضې دیز کې بعضې صورت سواد کې واقع راځي نو هلته کې بعضې مفسرینو هلته کې رد کړلی او بعضې دلته کې رد کړلی په دیز کې چې بعضې خلکو چې کم قصې بیان کړلي چې 13 کاله ناجوړه و بدن یې خراب شوی و سا شوی و بعضې پکې لا دا وایي چې ډیران ته یې غورځولی و دا ټولې خبرې غلطې دي منګړتې قصې دي اسرائیلیات دي الله رب العزت پیغمبر باندې بیماری راولي لیکن د بېعزتۍ بیماری پې نه راولي او بعضې خلک پکې لا د چینجو خبره کوي او وایي چې
خلق لګیا دي قصې کوي و یو چینجه په دې زنګون په دې دغه کې و ناتې ارتاو شو نو هغه راواغست نو واپس بیا په هغې زخم کې کېښو نو هغه چې وله ټک ورکړه نو اسمان ستوري ورته وښودو نو چغې کړې د دروغ وایي ټولې دروغ دي پیغمبرانو باندې داسې بیماري نه راځي پیغمبر چې کله وفات شي د هغه بدن ته زنده سر نشي نږدې کېدی چې دا خاوره به وخوري یا به وینه وخوري یا به چینجي وخوري یا به بل څه شی وخوري وروسته ورپسې یو تذکره بل راځي د یونس علیه السلام یونس علیه السلام مهي خوړل تیر کړی دی خو خوړی نشي هضم کولی نشي روغ موټ پکې پروت دی او د الله رب العزت د طرف نه موږ ته خوده ده چې دغسې چل کېږي که ایوب علیه السلام دی که یونس علیه السلام و زمانه سوا بل څوک د هغې نه و چې هغې وله نجات ورکړی وی هغې جوړ کړی وی دې ټولو چې اواز کاو نو یو الله ته کاو بل چاته اواز نه دی کړی نو د ایوب علیه السلام تذکره کوي ورپسې د اسماعیل علیه السلام د ادریس علیه السلام د ذوالکفل علیه السلام تذکره کوي مختصر طریقې باندې بیا ورپسې د یونس علیه السلام تذکره کوي وزنون یونس علیه السلام مخکې واقعه د یونس علیه السلام تېره شوې ده صورت یونس کې دلته مختصر د هغه تذکره کوي په دې باندې کې چې الله ته چغې ویستې आवाज़ کاو نو الله ته کاو بل چاته نه आवाज़ نه کاو بل پیغمبر ته आवाज़ نه دی کړی بل چا ولی ته आवाज़ نه دی کړی بزرګ ته نه دی کړی ملائکو ته نه دی کړی د ابراهیم علیه السلام تذکرم په دې باندې دلته کې په دې صورت کې په دې طریقې کوله چې ابراهیم علیه السلام یې کله اور ته غځاره نو ابراهیم علیه السلام بل چاته आवाज़ نه کړی د بل چا نه امداد نه غوښتلی لکه هغه وخت کې ما ویلو چې ملائک هلته کې پریشان وو چې ستا خلیل یا الله اور ته ګزارلی کېږي نو الله ورته وایي که تاسو ځئ لاړ شئ پسې امداد ستاسو نه غواړي وکئ وله نو چې کله ملائک رالو نو یو خبره کوي بل خبره کوي بله خبره کوي موږ به تا دغسې اوچت کو وی به دې سو چا وی موږ به اوبه را پرېږدو پې او دا شی به مړ کو چا وی دا غرونه پې راولو دا اور به مړ کو چا څه وی لیکن ابراهیم علیه السلام وی تاسو ته مې ضرورت نشتی الله رب العزت ما اینی او هغه ته زما پته ده که هغه مې سوځئ جواب مې نه سوځئ خو د بل چا نه امداد نه غواړم دا ټول انبیاء علیهم السلام اتلس انبیاء علیهم السلام چې دلته ذکر کوي په دې صورت کې د دې مطلب هم دغه دی چې د یو الله نه غوښتل پکار دي د بل چا نه نو د یونس علیه السلام تذکره کوي ورپسې بیا د زکریا علیه السلام تذکره کوي چې زکریا علیه السلام هغه ته د اولاد ضرورت و وی زما نه وروستو کار چلونکی څوک نشتی چې زما میراث چې کوم د دین دی هغه به څوک سنبالی نو د هغې تذکره کوي چې زکریا علیه السلام د الله نه دعا غوښته لکه مخکې صورت مریم کې تیر شي زکریا علیه السلام واقعه لګوټې تفصیلي والته کې خپل عذر یې پیش کړلی مخکې صورت بقره کې هم تیر شي دا صورت آل عمران کې نو دا تذکرې د انبیاء علیهم السلام هغه هم د دې لپاره کوي چې دا ټول الله ته محتاج دي او دې ټولو د الله نه غوښتل نو اے خلکو تاسو هم د الله نه غواړئ نو ورپسې د یحیی علیه السلام تذکره هم کوي نو ورپسې د عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام د مور تذکره کوي هغې څه ویلو عیسی علیه السلام څه ویلو د هغه مور څه ویلو الله ته آواز کوي د الله نه غواړي بل چا نه غواړي
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تذکرہ کا دے خلق تا دا ایوب علیہ السلام. اللہ وی ایوب علیہ السلام مارا لے گلو نو کله چې راغی نو خپل سچې ورته ویلی شي نو هغې خلکو ته رسول نو په دې کې ناجوړه شو. عمر تیر شو، لږ نه دی تیر شي، 13 کاله تیر شي دي په دغې حالت کې، بیماری په حالت کې. نو اذ نادا ربو، کله چې आवाज وکړو خپل رب ته، انی مسنی الضر، یقینا ما ترا رسیدلې تکلیف، وانت ارحم الراحمین، او ته زیات رحم کوونکی د رحم کوونکو نه، په دنیا کې به ډېر رحم کوونکی یي، خو یا الله ته د ټول نه زیات یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کله وی الله رب العزت د اویاو میاندو نه زیات مهربان دی. کله داسې وی چې د الله رب العزت سل رحمتونه دي، نو یو رحمت چې دی نو هغې په دې ټول دنیا کې خور کړلی، یو کم سل رحمتونه د الله سره دي. د هغې رحمتونو په وجه باندې پلار د زوی سره، مور د بچی سره، دارنګې د یو بل سره دا څومره تعلقات چې خپلوان دي او رشتہ داران دي، د یو بل سره تعلق، د یو بل سره مینه محبت دی. دارنګې څاروو ته ګوره، څاروو کې یو بل سره مینه محبت وي، د بچی سره څومره مینه محبت وي. کله چې بچی بیا لوی شي نو بیا خبره د هغې خلاص وي، لیکن د یو بل سره د مینه محبت د بچی سره ځان که دې چرګې ته وګورې نو چرګه ځان ټپس ته نسی، ځان بل یو ماتونکي زناور ته نسی، سپي ته ځان نسی، لیکن خپل بچی بچ کوي. مار پسې دغه چرګه ورپسې کیږي، مار خلیل ورزي لیکن خپل بچی بچ کوي. دا ټول هغه رحم دی، هغه سلم یوه حصه ده، سلو کې یوه حصه چې دا ټول د یو بل سره دا مینه محبت چې کوم کولی کېږي نو دا یوه حصه ده، ټوله دنیا کې دا خور شی دی. نو یو کم سل رحمتونه د الله سره دي، نو الله ارحم الراحمین دی. فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر. بیا واقعه هلته کې سورت صاد کې به راځي، کله چې الله رب العزت فیصله د هغه د جوړولو وکړه نو هلته کې وی یو ملک پسې راولېږو، جبرئیل علیه السلام پسې راغی، اورکوس برجلک، دا ځمکه چې دا په خپه باندې ووهه، نو چې خپې په ځمکه باندې ووهله نو اوبه راووتې. وی هذا مغتسل بارد و شراب، دا د څښو اوبه هم دي او دا د غسل اوبه هم دي، دا لمبلو اوبه دي. هغه دا اوس کا په دې باندې ولامبه، هغې باندې چې ولامبل بیماري اړوه نه، او هغه کم څه چې د هغه نه مال دولت ختم شوی او الله ولا هغه ورکه، څومره اولاد چې د هغه وفات شوي نو بعضې وایي هغې را ژوندي کړه او د هغې په مقدار باندې نورې ولم ورکړه، او څوک وایي چې نه څومره چې وفات شوي د هغې په مقدار باندې د هغې نه ډبل دا ولا نور بچي الله رب العزت ورکړه. نو فاستجبنا له، نو موږ قبولتیا وکړه د هغه د دعا. فکشفنا ما به من ضر، نو لرې کړه موږ هغه چې هغه باندې کم تکلیف و. واتیناه اهله ومثلهم معهم، ورکړه موږ هغه له اهل د هغه ومثلهم معهم، او مثل د هغې سره، رحمت من عندنا، دا رحمت زموږ د طرف نه، و ذکر للعابدین، او دا پند دی، ذکر دی، یاداشت د پاره د عبادت کوونکو چې دی پن واخلي او د الله نه غواړي، د بل چا نه مه غواړي. هغه چې آواز کوي نو دا وایي ربي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. نو الله وایي هغه تکلیف مې ترې لرې کړه، د هغه اهل مې هغه له ورکړه، د هغه مال و دولت مې هغه له ورکړه، ومثلهم معهم، او څومره چې د هغه اولاد و امره مې ولهم، امره د هغې نه د هغې په مثل باندې نور هم ورکړه، نو څومره اولاد یې چې و د هغې په ډبل باندې نور اولاد مې وله ورکړه. دې دپاره چې دا خلک پن واخلي. و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، دې خلکو ته تذکره وکړه د اسماعیل علیه السلام، د ادریس علیه السلام او د ذوالکفل علیه السلام.
اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام دا مشهور دي. ذوالکفل علیہ السلام بارکه بعضې وایي چې دا د یوشع علیہ السلام نوم دی، څوک وایي دا د الیاس علیہ السلام نوم دی، څوک وایي ذوالکفل علیہ السلام دا د ایوب علیہ السلام زوی و. دا مستقل پیغمبر دی وایي. او څوک وایي دا د هغه ادریس دا الیاس علیہ السلام یا د یوشع علیہ السلام نوم دی. هغه هم پیغمبر دی. یوشع علیہ السلام هم پیغمبر و، الیاس علیہ السلام هم پیغمبر و. دا ټول پیغمبران دي. کل من الصابرین، دا ټول د صبرناکونه دا الله په دین باندې کلک ولاړو. وادخلناهم فی رحمتنا، داخل کړي موږ دې لره په خپل رحمت کې. انهم من الصالحین، یقینا دي د صالحانو نه کامل نیکان خلقو. وظنون، دې خلقو ته تذکره وکړه د ظنون دا مهی والا یونس علیہ السلام. اذ ذهب مغاضبا، کله چې لاړ په غصه کې و، په خپل قوم باندې غصه و. دا خلک دا ایمان ولې نه راوړي؟ آخر فیصله په هغې باندې وشوه چې په دې باندې عذاب راځي. نو عذاب به راځي، کله به راځي 3 ورځې وروستو. نو دی مخکې ووتو. بل ځای کې الله رب العزت وایي ولا تکن کصاحب الحوت، هغه مهی والے په شان کېږه، متعدي مه کوه. نو یونس علیہ السلام ته ویلې شوي نو چې ته اوځه، وی 3 ورځې وروسته په دې باندې عذاب راځي. نو چې کله عذاب راځي نو الله ما ته وایي چې اوځه. نو زه چې ښه دا ده چې زه مخکې وځم، نو مخکې ووت. خپل قوم باندې غصه دی، دې باندې عذاب راځي، دې سره خو نور پاتې کېدل نه دي په کار د سره. فظن ان لن نقدر علیه، نو خیال دا و چې ان لن نقدر علیه چې موږ به تنګسیا رانولو په ده باندې. فنادا فی الظلمات، نو آواز یې وکړو په تکو تورو تیارو کې، ګڼې تیارې وې. مهی خېټې ته تللی، مهی په خېټه کې لګیا دی، الله یادوي، الله ته آواز کوي. نو هر قسم تکلیف که راغلی نو هغې کې هم الله ته آواز کول غواړي، بل چاته نه. نو دی آواز کوي الله اله الا انت، د دې خبرې کې چې نشته لاغ د عبادت سوا ستا نه بل، نشته بل مشکل کشا، بل نشته بل فریاد رس، نشته د دې مصیبت نه څوک بچ کوونکی ما سوا ستا نه. ته یې هم بچ کولی شي، بل څوک مې نشي بچ کولی. دارنګې لا اله نشته څوک په غیب باندې پوها زما په حال باندې، زما په حال باندې بل هېڅوک نه دی خبر ما سوا ستا نه. سبحانک، پاکي تعالی یا الله. انی کنت من الظالمین، یقینا زیما د هغه خلکونه چې هغه سره اسباب د نجات نه، یقینا زیما د محتاجونه. من الظالمین دلته په معنا د محتاج باندې، یا په معنا د دې چې هغه زیم د هغه خلکونه چې د هغې سره اسباب د نجات نه وي. دا نه چې زه ظالم یم. چا چې ویلي چې یونس علیہ السلام په منصب د رسالت کې کوتاهي کړل نو غلطي ویلي. تفسیر کبیر وغیرہ په هغې باندې رد کوي، دا غلط وایي، دا خو د نورو بېدینو خلکو خبر قول دی. دلته کې دا آیات په ظاهر کې یو داسې دی چې مشکلو. صحابه کرام وایي یا رسول الله د دې مطلب څه دی؟ لن نقدر علیه، د دې نه خو دا معلومیږي چې موږ به قادر نشو په ده باندې. نو دا خو چې الله په باره کې یو سړی دا عقیده ولري چې قادر به نشي الله ما باندې، نو دا خو بیا د کفر عقیده شوه. نو یونس علیہ السلام خو پیغمبر دی، نو هغه به څنګه دا وي؟ دې آیت باندې موږ نه پوهېږو، موږ پرې پوه کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم متبل آیات مخکې کو. د دې آیت باره کې ستاسو څه مطلب دی؟ د دې مطلب باندې پوهېږي که نه؟ ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقینا الله فراخ کوي رزق د چا لپاره چې وغواړي. ویقدر، ویقدر څه مطلب دی؟ قدرت دی که نه بل څه دی؟ وی تنګسیا، وی هغه تنګسیا دلته کې مراد دی. فظن لن نقدر علیه، نو خیال دا و چې موږ به تنګسیا را نه ولو په ده باندې. نو تنګسیا پې راغله. فنادا، نو آواز یې وکړو فی الظلمات، په تیارو کې. تیارې وې، د مهي د خېټې تیاره ده، د دریاب تیاره ده، د شپې تیاره ده، د وریځو تیارې دي، مختلفې تیارې را جمع شوې.
نو په غنو تیرو کې आवाज کې الله الا الا انت سبحانك د دې خبرې چې نشته لاغ د عبادت سوا نستانه بل نشته بل مشکل کشا پر یادس به سوا ستانه بل سبحانك پاکی تعالی یا الله نشته سو د دې مصیبت نه خلاص اونکه ما سوا ستانه سبحانك پاکی تعالی یا الله انی كنت من الظالمین یقینا زیم د محتاجنا فاستجبنا له نو موږ قبول کیا وکړه داغه د دعا ونجیناه من الغم او موږ نجات ورکو هغه د دغه غم نه دغه غم نه یو خلاص کو وکذالک ننجی المؤمنین دانګه نجات ورکو موږ مؤمنانو لرا ابل خبر بیا پکې نه کی دوباره نه ویل کی دغه بس وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ایوب علیہ السلام تذکرو کدی خلقو ته کله چې आवाज یو کو خپل رب ته انی مسنی الضر چې یقینا ز رسیدل ما ته تکلیف وانت ارحم الراحمین او یقینا ته زیات رحم کون کې رحم کون کو نا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر نو قبولتیا وکړه مونږه داغه د پاره داغه د دعا نه لري کوم مونږه داغه نه هغه چې هغه باندې کم تکلیف واتیناه اهله ورک مونږه اغلا اهل داغه ومثلهم معهم اب مثل داغي سرا رحمت من عندنا دا رحمت زمونږ د طرفنا وذکر للعابدین او دا پنده د پاره د عبادت کوونکو و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام تذکرہ د خلقو توقع د ادریس علیہ السلام د ذوالکفل علیہ السلام کل من الصابرین دا ټولو د کاملون ایک صبرناکونه دا ډیر صبرناک خلقو وادخلناهم فی رحمتنا داخل کړیو موږ دی لرا په خپل رحمت کې انه من الصالحین یقینا دیو د کاملون قانونا وظنون او دا مهیوالو تذکرو کدتا د مهیوالا د یونس علیہ السلام اذ ذهب مغاضبا کله چې لاړ په غصه کې په خپل قوم باندې فظننا نو خیال داو کو لن نقدر علیه چې منګ با تنگسیا رانه ولو په د باندې فنادا فی الظلمات نو आवाज یو کو په تور تیرو کې په ډیرو تیرو کې الله اله الا انت د دې خبرې چې نشته لاغ دی عبادت سوا ستانه بل نشته بل مشکل کشا پر یاد رس نشته حاجت روا نشته سوک بچکون کې د دې مصیبت نه ما سوا ستانه سبحانك پاکی تعالی یا الله انی کنت من الظالمین یقینا زیما د محتاجنا یا زیما د هغه خلقنا چې هغه سره اسباب د نجات نه فاستجبنا له نو قبولتیا وکړه موږ هغه د پاره دغه د دعا ونجیناه من الغم او موږ نجات ورکو هغه د دغه غم نه وکذالک ننجی المؤمنین دارنګ نجات ورکو موږ مؤمنانو لرا الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله اللهم قنا عذابك من تفسر ربنا حسن اللهم اشف